بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو او اوریدونکو. عبید ګمریانی یم د مالیار پروډکشن سره دې وخت کې زه موجود یم زموږ د کلي د خزم پل په هغې باندې موجود یم. ورسره زموږ د پولیس چوکۍ هم ده. وړومبې شروعات د دې ځای نه کوو تاسو ته ټول سچویشن ښیم د سیلاب چې څنګه چل دی او څنګه چل نه دی. ځکه زموږ په کور کې مونږ خو بهر ګرځو، زموږ په کور کې خویندې او میندې ډېرې زیاتې پریشانې دي. دا ویډیو صرف د هغوی دپاره کوم د هغوی د پیولو دپاره. دا د خزم که زما کیمرامین وښیي دا د خزم پخوانی پل دی. ټیک ده، دا پخوانی پل دی، مخکنی پل دی. دغه یو د خزم اوس نوی پل دی. اوس دې کې چې دا اوبه کمې دي که نه، نو دا د دې خړې اوبه نه دي. چونکې زموږ علاقه ده، نو په دې خبره باندې مونږ پوهیږو چې لکه دا اوبه چې کمې دي دا د دې سیند نه دي، دا د دریای کابل نه واپس دا اوبه راغلي دي. کله چې هلته اوبه ډب شي نو دا واپس راځي، دا اوبه واپس راځي. نو چې دا را ډک شي او د دې نه کمې نالې وځي نو هغه کلي خرابوي. ما تاسو ته مخکې ویلي چې لکه ګورمنټ چې کوم دی هغه د سیلف پروټیکشن دپاره ټول هر څه کړي دي، دیوالونه هم کړي دي، والز هم شته. خو مسله دا ده چې مونږ هغه والز نه کاڼي یوړه، خپل کورونه مو پرې جوړ کړه. چې کورونه مو پرې جوړ کړه، اوس هغه سیلابي ریلې هم په هغه کنډونو باندې واپس راځي او زمونږ هغه کورونه تباه کوي. نو په دې خپله باندې مونږ تاسو سوچ وکړو چې آیا دا مو ښه کار کړی دی که غلط. خپل ځان دپاره مو کنده کنستې ده، همدغه اوبه واپس ځي او بیا په کلي باندې راځي او دغه نقصانات دي. راځئ مخکې سچویشن تاسو سره شیر کوم. ډېره مننه. ما تاسو ته ویل که نه زه روان یم دریای کابل طرف ته. خزم پل باندې ما دغه وکړو چې کومه ناله راځي د باډې سایډ نه، په هغې باندې ما ریکارډینګ وکړو. اوس که دا ځای مونږ ښایو که نه دا پمپ دی، نو لکه دا ځای نه بلکل اوچ دی، دلته څه مسله نشته، دلته هېڅ داسې څه مسله نشته، اوبه موبله فی الحال نشته. خو بیا هم ګورمنټ د طرفه چې کوم د سیفټي دپاره چې کوم پریکاشنز وغیره راځي نو هغه به مونږ فالو کوو، ځکه چې هغوی ته بهتر پته لګي. هغوی وایي چې لکه دا اوبه اوس 1 لاک کیوسیک را روان دي، دا به د شپې ډبل کېږي، شپې له ماسخوتن له به دا اوبه ډبل کېږي. دلته الله دې وکړي چې نور باران ونه شي، ځکه چې بره ګران هیواد افغانستان کې هم باران شوی دی. دا زمونږ دا سیند چې کوم دی دا تھرو مطلب چترال راځي، بیا افغانستان ته ننوځي، بیا د افغانستان نه واپس راځي. نو دې سره خیالې، جیندې او دغه ټول سیندونه بیا را یو ځای کېږي، بیا دې ځای کې یو ځای کېږي، بیا د اټک په مقام باندې بیا دا سیند بل طرف ته ځي، مخکې ځي، مخ په وړاندې تګ کوي. نو فی الحال خو دلته هېڅ داسې خبره نشته، خو بیا هم مخکې سچویشن تاسو سره شیر کوم. مننه. د سیز خیال ساتل پکار دی په کائنات کې چې د ټول نه قیمتي سیز دی هغه د الله او د هغه د رسول کتاب دی، قرآن شریف دی. نو زه د مالیار د پاڼې په تھرو باندې خلکو ته، د ملګرو ته، څوک چې زما دغه ویډیو ګوري او کم چې دې علاقو سره ریلیټډ دي، چې کم باندې خدای مکه سیلاب راتلونکی دی، کومو ته چې لکه د حکومت د طرفه دغه دی چې لکه تاسو خپل ځانونه، خپل بچي سیف سایډونو ته ورسوئ، نو هغوی ته زه دغه خواست کوم چې د خپلې محلې د مساجدو خیال وساتئ. بی مسجد ته ورشئ او مسجد کې یو سیف ایریا وګورئ، بره چتې به وي، په هغې کې د علما کرامو چې څومره کتابونه دي، تفاسیر دي او قرآن شریف د ټول نه ړومبې او ورسره تفاسیر چې کوم دي، فضایل اعمال، فضایل صدقات، دغې حوالې سره چې کوم کتابونه هم دي هغه ټول بره ځایونو ته ورسوئ، سره د جای نمازونو او سره د پورونو که نه، چې لکه دا دغه نه، ځکه چې سیلاب کې د ټول نه غټه دغه دا وه نقصان دا و چې قرآن شریفونه ډېر زیات ضعیف شوي. نو انشاءالله د دغې خیال وساتئ. نور مخکې پروګرام ګورئ. ډېره مننه. جی ملګرو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د مالیار پروډکشن سره. ملګرو، ما چې څنګه تاسو ته ویلي وو که نه چې لکه ما تاسو ته د خزم پل وښولو، د هغې د اوبو فلو مې تاسو ته وښوله. دا اوبه لکه دې ځای باندې چې دا اوبه دغه کېږي که نه، دا یو فلو، نو دا پټیم خرابوي او دا اوبه واپس ځي د خزم پل ته او د خزم دغه نالۍ ته ځي، د خزم د نالۍ نه بیا واپس ځي په دغه کلو باندې ورځي. اوس مسله دا ده، ما مخکې ویډیو کې تاسو ته ویلي وو که نه، دا ځای چې کوم دی که نه، دې نه مخکې که تاسو وګورئ هغه ګاډی هم را روان دی او وال هم شته، ښه ټیک ټاک دې سایډ ته وال هم شته. نو په دې باندې د اوبو هېڅ خطره نشته. ګورمنټ د خپل طرف نه دغه کار ښه ټیک ټاک کړی دی. صرف دا یو کنډو پاتې دی، په دې باندې دا اوبه ځي، دا اوبه دې باندې روانې دي. بله خبره دا ده چې ځای په ځای دا کنډونه چې مات شوي دي، نو د هغې وجه دا ده چې مونږ او تاسو هغه کاڼي کورونو ته وړي دي، هغه اوس زمونږ د تباهۍ سبب دی. لکه
لکه که مونږ دریای کابل وګورو نو دریای کابل طرف ته غیر چاپیره چې کم سیفټي وال والی شوی دی نو هغې کې دا اوبه هغې کې نورې اوبه د دې په درې عمره اوبه ورکې نورې هم راځي خو خطره د هغه ځایونو نه ده کوم ځای کې چې داسې کنډونه دي نو دا څه کنډونه د ګورنمنټ نه پاتې دي لکه دې باندې لا کار نه دی شوی او څه کنډونه مونږ په خپله خراب کړي دي د هغې وجه دا ده چې مونږ د دغه ځای نه کاڼي ونې دي هغه مو کورونو کې استعمال کړي دي اوس هماغه اوبه په هغه ځای باندې راځي او زمونږ کورونه تباه کوي نو په دې خبره لږ سوچ او غور او فکر پکار دی بهرحال د ګورنمنټ د طرف نه چې کوم پریکاشنز دي د سیفټي دپاره هغه فالو کول پکار دي چې مونږ داسې کار وکړو چې لکه ځان باندې غوبل نه راولو چونکې ټول خلک چې په دې بیچ باندې اوسي لکه تر جهانګیري او اټک پورې چې کوم خلک اوسي داسې امانګډ شو موږ سره محب بانډه شو امانکوټ شو چوکي درب شو ورسره دې خوا د بیلي کورونه دغه دي د پیرپی نو صرف دی ته دغه زما خواست دی چې په دې کې د اتفاق هغه سبق ورکوي خلکو له مخکې مونږ داسې کار کړی چې مونږ مخکې هر څه واغېشت خو ډېر اکسیډنټلی دغه او مونږ لاړو بل نورو کلو ته کورونه مو همداسې پرېښي داسې کار دی چې نن سبا لکه هر یو کلي کې دوه او درې چته کورونه دي نو داسې کار وکړئ چې د خپلو وروڼو سره کم غریبانان دي د هغوی هیلپ وکړئ او هغوی ته ووایي چې ستاسو خپل ضروري سامان ماشومان وغیره زنانه هغه دلته راولي او دلته یې سیف کوي هغوی له په خپل کورونو کې ځایونه ورکوي نو انشاءالله دا کلی دومره لوی دي چې لکه دغه سره کم بیچ سره چې کم نږدې خلک دي نالې سره نو دغه خلک به ورکې ایډجسټ شي او خپلو کورونو کې یو کس تکړه کس چې چاله لامبو ورځي او چې کوم تکړه وي هغه ضرور پرېږدئ خپل کورونو د سیفټي دپاره ځکه ډېرې خبرې داسې وي چې لکه هغه زموږ کورونو کې وي بیا مخکې ځل هم داسې کار وشو چې کښتو کې خلک راغه او یو کور کې ګرځېده او بل کور کې ګرځېده نو دغه د کور هغه بې حرمتي هم ده او ډېر ساز و سامان داسې وي چې لکه هغه زموږ د پکار وي دغه وي نو دغه ښه خبره نه ده نو د ګورنمنټ د سایډ نه خو دغه خبره ده چې لکه دا اوبه به د شپې ډبل کېږي دا به 2 लाख کیوسک ته رسي دا 1 लाख فلو ده دی دا به 2 लाख ته رسي او دین هم زیاتېدی شي زمونږ ته خطره چې کومه ده د خلک مرګري په دې باندې ډېر زیات ورېډ دي چې زمونږ د سوات او کالام او دغه اوبو د دغې اوبو نه مونږ ته خطره ځکه نشته چې دغه اوبه به میلاویږي په اټک په دغه مقام باندې چې د اټک په مقام باندې دغه اوبه میلاو شي دا به واپس ډب راځي او دې ځای پورې به رارسي نو د دې ځای نه واله تر اټکه پورې دا ښه لویه ایریا ده خو به وي خو د افغانستان سایډ نه چې کوم بارانونه شوي دي هغه اوبه یا چترال کې کوم شوي دي نو د چترال دغه سیند چې کوم دی د افغانستان ته دننه شي او بیا د افغانستان نه راوځي واپس بهر بیا پاکستان ته را انټر کېږي مونږ ته خطره د دغې اوبو نه ده چې دغه اوبه راورسي نو ګورنمنټ وایي چې دغه اوبه به رارسي شپې پورې به دغه اوبه رارسي نو د دغې نه خطره ده نو کوم د حفاظت دپاره تاسو ته کوم احتیاطي تدابیر ګورنمنټ ویلي دي هغه فالو کوي داسې نه ده خو یره کې مو اوسېږئ لکه یره هېڅ هم نشته الحمدلله لا فی الحال دا حالات کنټرول کې دي دا دومره زیات د دې دغه دومره کولو د ایریا چې دې کې د دې په درې عمره اوبه نورې هم راځي خو بیا هم ما چې تاسو ته ووایي په خپلو کلو کې چې د چا دویم 2 او 3 چته دي نو خپلو وروڼو له دا خو په مثال د یو جسم دی چې جسم کې یو ګوتم خوږېږي که نه ټول جسم خوږېږي خپلو خپلوانو له یا که خپل منوم وي غریبانان وي نو هغوی له ځای ورکوي په خپلو کورونو کې بره دویم چت ځان ته پرېږدي دریم چت هغه یا 1 2 کمرې ځان ته پرېږدي یو کمرې کې د هغه سامان صرف کېدی ماشومان وغیره زنانه چې کوم وي هغه سیف کوي یا دغه دی که بیا بهر د دغه نه پاټلی نه اخوا د چا دغه وي نو هغه تلی شي هلته هغوی سره مطلب تاسو خپل ایډجسټمنټ کولی شئ خو دې کې یو خبره ډېره زیاته ضروري ګڼم بعضې خلک د خپل چینل د چلولو دپاره خلک په یره کې واچوي لکه ما اوس یو نوٹ کتو په دغه باندې په هغې کې لیکلي چې لکه فلانې کلې ورسره تازه دین او فلانې کندي تازه دین لکه چونکې زمونږ علاقه ده د دې علاقې مونږ ته پته ده کندي تازه دین خو د پاټلی نه اخوا دی دې خوا نه دی د پاټلی نه د پاټلی نه دې خوا دا بیچ چې دی دې ته خطره ده په هغې کې محب بانډه راځي امانکوټ راځي بانډه ملهان راځي په هغې کې زمونږ دغه ډېری کورونه راځي چوکي درب راځي پښتونګړی راځي ورپسې چې داسې لاړ شي د زاخیلو دغه کورونه راځي دغه ګجران چې کوم ځای کې اوسي د خیشکو دا دی ته ډېره زیاته خطره ده بیا ورسره مخکې د پیرپایي بیلې کورونه دي ورسره د امانګړ د پل نه ښکته چې دغه کوم کورونه دي خټ کلی دی د هغې دغلته چې دغه کوربه او دغه هوټلې جوړې شوي دي دغه ډېرې زیاتې نږدې دي داسې مخکې چې د نوښار نه لاړ شي نو بیا د اکوړي علاقه ده دغه ټولې علاقې په دې دغه کې راځي نو د دې دپاره د سیفټي دپاره ګورنمنټ وقتاً فوقتاً اعلانونه هم کوي او زه د مالیار پروډکشن د لارې تاسو ته دغه مخاطب یم چې تاسو د دغې احتیاطي تدابیرو دغه فالو کوي او انشاءالله داسې هیڅ نشته
زما دغه ویډیو خصوصي توګه باندې د هغه میندو خویندو دپاره ده چې کم کورونو کې ناستې دي او هغوی یریږي چې ځکه چې موږ باندې یو خطره تېره شوې ده 2010 کې، نو خلک یریږي چې یاره دا سیلاب به اوس راشي، داسې به وشي داسې به وشي، چونکې د سوات د طرف نه دغه خبرې دي چې سوات کې ډېر زیات باران شوی دی. خو بیا هم زموږ چې کومو ملګرو سره رابطه وشوه نو هغوی وي چې دا د خوړ اوبه وي، دا د سوات د سیند اوبه نه دي. د سوات د سیند را ډکېدل ډېره ګرانه خبره ده، د غرونو منځ کې سیند دی هغه را ډکېدل ډېره ګرانه خبره ده. نو دغه د خوړ اوبه وي نو هغې هغه زړه اډه خرابه کړې ده، مینګوره او مکان باغ وغیره خراب کړی دی. بهرحال هغه اوبه هغه ځای نه په پرېوتو دي، هغه اوبه به راځي دلته، نو سیلابي ریله به دلته راځي. دی نه تپوسونه کوو. ښه ملګري دا راته ووایي اوبه څه ټایم نه زیاتېدل شروع شوي؟ سلام علیکم جی، زما کیسر نوم دی او دا اوبه پرون د سارې نه شروع شوي دي په لږه لږه دې ځای له راورسې شاته تاسو ته ښکاري جي دا اور دا ټولې جولې چې کوم دي څه مونږ راوښکلې او څه پکې ګیرې شوې، دا د راوتونې دا ولاړې وي او بره نه دوی وایي چې اوبه نور هم را روان دي. لکه سوات نه هم داسې کسان هلته شته چې هلته کې څو پلونه مو غورځول، لکه مونږ له جواب راځي که نه چې سامانونه بار کې. لکه اوس مونږ دا د فوټپات ته راختلي وو، که چېرې دا برۍ ټچ شوی وه دې سره که نه نو اوس په دا تکلیف نو دا اوبه که دې ځای نه لږې هم واوړېدې بس زیات نه زیات 1 فوټ فاصله نوره ده، بس بیا به دغه پښتونګړی اړخ ته اوبه ځي. جی بالکل ملګرو څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو که نه، لکه دا د ګورنمنټ سایډ نه دا لږ شان ځای پاتې دی، خو دې کې هغه طرف ته چونکې کومه د باړې ناله ده په هغې باندې دغه نشته، لکه د هغې اوالونه چې وو نو هغې نه مونږ کاڼي وړي دي کورونو ته او په هغې باندې اوبه واپس ځي او زموږ کورونه به تباه کوي. ګورنمنټ د احتیاطي تدابیرو دپاره بار بار مونږ تاسو ته خبرې کوي. مسله دا ده چې دا اوبه چې کوم دي څنګه چې ګورنمنټ وایي دا اوس 1 لاک کیوسک را روان دي، دا به د شپې 2.5 لاک ته رسي، دا به زیاتېږي، دا اوبه به شپې له زیاتېږي. خو څنګه چې ملګري د سوات خبره وکړه، د سوات سیند مونږ سره په اټک په میدان باندې ملاویږي، د اټک دغه پل چې کوم دی دغلته د سوات سیند روځي، دې نه مخکې د سوات سیند نه روځي. مونږ به خرابوي د چترال اوبه، چترال کې ډېر زیات بارانونه شوي دي، افغانستان کې ډېر زیات بارانونه شوي دي، چترال سیند افغانستان ته ننوځي او بیا واپس راوځي دې خوا راځي نو دا دریای کابل شي، بیا ورسره خیالي جیندې او دغه ټول سیندونه را یوځای شي نو دې نه دا یو سیند جوړ شي. د سوات اوبه چې کومې جي دي که نه، د سوات اوبه ټولې چې کوم دي په خیالي راځي. د سوات علاقې بونیر علاقه شوه، دغه علاقې اوبه چې کومې ټولې دي دا ټولې په خیالي باندې راځي، خو کمې راځي زیات طرفلوی خو په هغې باندې په هغه طرف. خو د هغې یو وجه د هغې هم کیدی شي چې فرض که هغه ډب وخوري، دې نه مخکې ما تاسو ته د خزم پل وښولو او هغه نالۍ مې تاسو ته وښوله، دې کې اکثر له خړې اوبه راځي، سیلابي خړې اوبه راځي، د دې خپلې اوبه خړې دي، چونکې مونږ دې علاقې سره نږدې یو نو مونږ ته دا خبره د دې خبرې پته ده، دغه خړې اوبه وي هلته داسې شنې اوبه وي. د دې مطلب دا دی چې لکه دا اوبه نه دي، د دې سیند اوبه چې کوم دی اخوا ډب کېږي نو بره به درخېږي، د هغې خپلې اوبه چې کوم دی هغه هلته کې بند شوي، دا د دې اړخه اوس چې کوم زیاتېږي که نه، ګوره تاسو کتلي دا اوبه به داسې نه روانې، دا به د دې اړخه ورو در سیوا کېږي. بالکل هم دې اړخه ورو سیوا کېږي دغه اوبه، او خرابۍ به مونږ هم هغه ځای کې کوم ځای نه چې مونږ کاڼي وړي دي. زه بار دا خبره کوم نو دا مونږ خپل ځان له کار کتلی. بهرحال اوس یو سلسله داسې را روانه 2010 کې مونږ چونکې دغه سره مخ شوي وو، دغې خطرو سره مخ شوي وو، که فرض که چوکي درب دی یا زمونږ کلی پښتونګړی ده یا ورسره بانډه ملخان دی، امان کوټ دی، ډېری کورونه دي، محب بانډه ده، یا په داسې وګورې نو دا د زاخیلو څه کورونه دي، د کیمپ دا کورونه دي، او ورسره خوا کې د امانګړ دغه کورونه دي، د پیرپایي دغه بیلې کورونه دي، داسې تر اټکه پورې دا سلسله رسېدلې ده. خو یو خبره زه کول غواړم، مونږ په 2010 سیلاب کې ډیر زیات یو بل ته نږدې شوي، اتفاق و، یو بل باندې مو زړونه خوږول او لکه غوښته مو چې د یو بل مدد وکړو. خو چې کله نه پیکیجز شروع شو نو مونږ یو بل ته بنیتي شروع شوه چې بی دی ولې د یو ولې واغېسته، د دوه ولې واغېسته، د ته زیات میلو شو ما ته کم میلو شو. بی د رزق تقسیم چې کوم دی هغه د رازق د طرفه دی، د چا په دغه کې چې څومره رزق لیکلي هغه به هغه ته وررسي، د هغې نه زیات هغه ته نه رسي. په دې خبرو باندې امدادي پیکیجز به هم راشي. مطلب زمونږ او ستاسو نه مونږ او ستاسو خو شکر وباسو، زمونږ او ستاسو نه څو په سویمه باندې د سیند دغه علاقه کې دغه خلک چې کوم دي هغه ډېر زیات سفر دي، یقین وکړئ کورونه، ماشومان او د هغوی څاروي هغه سیند دوړي دي. اول ته
زیات تر کچا آبادي ده او د هغې سیلابونه تاسو په خپل ټیک ټاک باندې ګورئ په یوټیوب باندې ګورئ د هغې سیلابونه داسې نه دي ډېرې غټې غټې ریلې دي ځکه چې ټول سیندونه هلته یو ځای کېږي نو هغوی ډېر زیات دغه دي هغوی تر دې پورې مجبوره شو چې هغوی قرآن شریفونه راغېسته او په سرونو باندې ونیو دا هر څه زموږ د اعمالو په وجه باندې د طارق جمیل صاحب د یو بیان دی د هغې مفهوم داسې دی چې موسی علیه السلام د الله تعالی نه الله دې کمې بېشې معاف کړي د الله تعالی نه پوښتنه وکړه چې یا الله ته ناراض یې نو څه کې نو الله تعالی ورته ووایي چې زه بې وخته بارانونه کوم نن مونږ او تاسو په دې خپل ګریوان کې اول زه او بیا تاسو سوچ وکئ چې مونږ نه الله رضا دی مونږ الله رضا کړی دی که مونږ نه الله ناراضه دی نو یو خبره درته کول غواړم چې دوه چته درې چته کورونه خلکو جوړ کړي دي الله دې ولا نورم ورکړي الله دې ډېر تیر ورکړي خو د خپل غریب وروڼو خیال وساتئ چې کوم دې بیچ کې لکه د سیند سره خوا کې خلک دي په خپله ورته سوال جواب وکړي انسان سره حساب کتاب مه کوئ الله تعالی به تاسو سره حساب کتاب کوي د دې سیله به الله نه غواړو هغوی د هغوی فیملی د هغوی بچي راغواړئ 2 کمرې تاسو والی یو کمره هغوی ته پرېږدئ پرده ورته وکړئ یو کمره هغوی ته پرېږدئ ورته ووایئ چې لکه کم نابالغه واړه ماشومان دي او کم زنانه دي کم میندې خویندې دي هغه تاسو دې کمرې ته راولئ کم ضروري سامان دی دې کمرې ته چې دا خطره ختمه شي واپس په خپل کورونو ته ځي 2 څلور ورځې د یو بل مدد وکړئ الله تعالی به ستاسو مدد وکړي ملګرو تاسو دا کښتۍ کې وګورئ دا هر څراغ دا د کښتۍ په ذریعه دی هلته نه دا خپل هر څه راوکاږي او واپس دلته راځي چې واپس دلته راځي نو بیا دلته په دې وال باندې دا ټول هر څه ایږدي خو د دې هم پته نه لګي څومره اوبه چې حکومت وایي که هغه مره راغی نو دا ټول هر څه به ډوب وي نو دی ډېر زیات خطره کېږي دی هم دغه ګټه کې سر به تاسو وي بس مونږ دا دغه کو چې الله پاک ته نور خیر کی او زمونږ دا جولی چې دغه شي نو همدغه زموږ مزدوري ده چې دا نه نو بس مونږ بیا سې ناست یو بس دغه صرف د سامان ته څوکیداریانې کوو او خدای پاک دې وکړي چې دا سیلاب کم شي ټول دې دوا د خیر وکړي چې خدای پاکه ته دا آفت زمونږ نه لرې کړي ځکه که د دې نه نورې سیوا شوې نو یوازې مونږ ته نه مخکې نور خلکو ته هم خطره ده که نه لکه مونږ په سیلاب کې مونږ لیدلي دي که نه خلک راته جاړي او خلک راته جاړي چې دا ماشومان وباسه مونږ په هغې باندې لګیو لکه پښتونګړی کې مونږ 24 غنټې تېرې کړي دي ما په خپلو سترګو لیدلي چې سانه اوږې ماشومان ما لیدلي چې 2 ورځې 1 ورځ 3 ورځې په 300 کې دې روټۍ نه وه خوړلې چې دې له به مونږ روټۍ لاس کې ورکړه چای به یخېدې هغه به دوی په سپوره خوړلې وه لکه خدای پاک ته هغه تکلیف نه راولي خدای پاک ته د اوبه نورې نه سیوا کوي په دې ځای دی خدای پاک ودرئ خدای پاک ته ولا بل خوا مخه ورکړي په کولو ایریا دې لړ شي چې بل مسلمان هم خراب نه کړي او مونږ ته هم خدای خیر وکړي چې بس څه به کېږي د الله نه هم دا توقع وه چې دې نه پس په انشاءالله بیا میاشت نیمه کې آباد شو میاشت 20 ورځې به په دې لګي دا خټې چې ځي نو دا ل 20 ورځې جی بالکل ډیره مننه کیسر بھائی او الله دیو کې څنګه چې کیسر بھائی وي الله دیو کې چې دغه آفت چې کم دی دغه عذاب چې کم دی دغه پشاشي او په مونږ بیا هغه سي حالات را نشي کم چې 2010 کې ځکه چې دغه نه تر اوسه پورې ډیر مرګري زیل نه دی راغلي خپل کورونه نشته هیله لرم چې تاسو به زما دي خبرو سره اتفاق کوئ دا هغه میاندو خویندو ته ویم کوم چې په کورونو کې ناست دي کوم مو سره چې ډیر زیات فکر دی هغوی ته ویم چې لا فی الحال سین کنټرول کې دی لا فی الحال ما تاسو ته سچویشن خو دومره دغه نه دی دا چونکې دا مرګري د سیند غاړې سره د دې مجبوري ده چې دی به د سیند غاړې سره چې کوم ځای کې د سیند غاړه وي دی به د خپل جولې لګوي او دی به د چپسو دغه لګوي دلته نو د دې مجبوري ده نو دی د خپل دغه راویستي دي خو اوبه په هغه ځایونو باندې روانې دي کوم ځای کې چې سیفټي وال ختم شوی دی ډېره مننه په لوی الله مو سپارم